ښه ډاکټر مولانا صاحب نن سبا د هلکانو د نجونې د کریمان استعمال کې د کاسمیټکس د هغو د وجې څه چې دی بیا د دوی پر مخانو باندې چې دی د غیر ضروري ویښتان راسي. بالکل ډیر بهترینه سوال دی، ډیر اهم سوال دی. دا خاص سوال دی. ډیر زنانې خوندې او ډیر نارینه ورونه، خاص کر زنانې خوندې د داسې پریشانې سرګردانې په ټینشن کې وایي زما چې کوم دی پر دا ځای باندې ویښتان راځي، پر دا ځای مې ویښتان راځي، په دا ځای مې ویښتان راځي. دغه اضافي ویښتان چې کوم دي، دغه خراب ویښتان چې کوم دي، دا اکسټرا اضافي ویښتان چې کوم دي، دا زه په چشم باندې ختم کړم. د دې دپاره نن د ځانه سره نوټ کړي، نن د ځانه سره ولیکي. یو ډېره خاص فارموله ده او بهترینه فارموله ده. د دې دپاره یوه وظیفه چې د هغه نوټ کړي، وظیفه دا ده د هر مانځه بعد سوره اخلاص چې قلولا سورت ورته وایي، د هر مانځه بعد به 3 واره دا وایه، په اول اخر کې به درود شریف وایه، او بیا د هغه رقم چې دی 100 واره به یا مصورو یا نورو یا مصورو یا نورو دا ورسره وایه، په لاسو باندې چوکه او بیا د لاسونو پر مخ باندې تیر که. او ډېر انسانان وایي چې زما مخ چې دی هغه توروال لري، زما مخ صفا نه دی، زما مخ زه ښایست غواړم، حسن غواړم. د دې دپاره هم 100 واره سهار 100 واره ماښام یا د ورځې 500 واره یا 300 واره یا مصورو یا نورو په لاسو باندې چوکه او بیا پر مخ باندې تیر که. او یو بل خاص د دې سره یو فارموله، بعضې هر څوک کم یا کریم یا کم یو شی چې پر مخ باندې لګوي یا مصور یا نور ورسره ووایي 100 واره پر هغه باندې چوکه او بیا پر مخ باندې ولګو، مخ به بانتها ښایسته سي او حسن و جمال چې دی د هغه به انتها نه وي. ماشاءالله ډېر ښه.